ډاکټر صاحب نن هسپتال ته ستاسو راتګ خصوصي څو او څه مو وکتل څه مطمئن یې که نه یې د ډاکټر صاحب د راغلي زه خو راغلی وم ډېر یو ایمرجنسي میټینګ ته راغلی وم ډي سي صاحب سره مو میټینګ وشو د الیکشن په حواله هغې کې د میډیکل سټاف څه دغه نو ما مجتبا صاحب ته ویلي وو چې یاره زه درځم دې باندې ډسکشن وکړو نمبر 1 دویم بیا دلته د ټي بي یو زموږ یو دغه ورکشاپ و هغه یې مو اټینډ کړو بل بیا هاسپټل کې کافي ډیولپمنټ شوي دي لکه تاسو خپله دا ویزیبل دي تاسو نو ما مجتبا صاحب ته ځکه چې دا زما دا خواهش و چې یاره داسې شوی داسې چینج شي او دا کریډټ مجتبا صاحب ته دی چې ډېر تیزۍ سره یې کار کړی دی او ډېر زبردست کار یې کړی بلکې زما هغه بورډ یې بدل کړی ډېر مزېدار دی نو خصوصي دغه یې راغلی کړي مطمئن دي تاسو چې د کار د چا نیت وي نو بیا هر ځای کار کېږي تاسو د ډي ایچ کیو مخکې مهال تاسو ته پته وه لکه ډېر زیات انفراسټرکچر څوک دی کې خو د دې نه به اوبه نه وتې دا روډونه ګډوډ وو مطلب چې څه زما وخت کېدو هغه وشو چې اوس مجتبا صاحب د هغې نه بس روان دی ډېر ټیک ټاک کارونه یې وکړل شیپ یې بدل شو او سروسز هم دې سره امپروو شي نو آی هوپ چې هی از د رایټ مین فور د رایټ جاب جی ډاکټر صاحب تاسو جی بسم الله الرحمن الرحیم بس دا جی شعیب صاحب لیډرشپ موږ نه مخکې دلته وو دا لارې ټولې موږ دي نه زده کړې دي امید کوو چې همدغه شان به چلیږو او نوره بهتري به م راولو خاص کر زموږ فوکس زما د شعیب صاحب غواړو زموږ فوکس هم په دې دی چې عام عوام ته مریضانو ته ریلیف او دې باره کې به لګېږو نو ډاکټر صاحب د هسپتال کې نور امپروومنټ پکار دی ګوره د امپروومنټ چانسز خو هر وخت وي که نه دا خو بیسیکلي کیټګري بي هاسپټل دی 210 بیډس هاسپټل دی دې کې څه سروسز داسې دي چې هغه اوس لکه زما مجتبا صاحب په علم کې به هم وي چې موږ یو پراپر نیونیټل آی سی یو ای باندې به کار رواني موږ لیبر روم ډېر وایو چې دا ډېر زیات امپروومنټ دی کې راولو د دې دا انفراسټرکچر ټیک زموږ یو پلان و چې یاره که سنټرلایز اکسیجن سپلای دلته راشي نو دا څیزونه ټول په پلان کېږي او انشاءالله with the passage of time I hope چې دا وشي مهرباني نه چیو کې نه دا ټول راځي دې خورا تاسو به آی आज बसों शिफ्ट करें شیفټ